زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معزز او حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله تعالی درې قسمه زندگی مونږ او تاسو لره نصیب کړې ده. یو ته انفرادي زندگی وای، تکه تنها هغه خبرې چې د سړي د ځان سره تعلقي. دویمه د تدبیر المنزل زندگی ده، د کورنۍ زندگی. دریم نمبر زندگی معاشرتی زندگی ده، معاشره کې د نورو انسانانو سره د نورو مسلمانانو سره شریک ژوند کول. اسلام زمونږ داسې مبارک دین دی چې د دې درې وانو زندګیو بارکې موږ ته حقوق او آداب ښودلي دي. تاسو موږ که وګورو، زمونږ دین او ښکلی اسلام دا مسلمان ته د معاشرې په اصلاح ډیر ترغیب او تلقین ورکړي چې معاشره جوړي، د معاشرې د خلکو په منځ کې مین او محبتي نفرتونه نه، د ورورولۍ او د خیرخواهۍ د ایثار او د همدردۍ زندگی. دا موږ ته د اسلام تعلیم دی. اوس که موږ او تاسو سوچ وکړو، الله تعالی حکیم ذات دی، زمونږ د زړونو په ټولو رازونو خبردار دی، زمونږ د مرضونو ټولو علاجونه الله ته ورځي. الله تعالی چې کتاب قرآن کریم، قانون اسلام، مسلمانی موږ لره لېږلې ده، په هغې کې زمونږ د معاشرتي ټولو کمیو او کوتاهیو علاج موږ له ښودل شوی چې د دغه علاج نه موږ فایده نه اخلو، زمونږ مرضونه نه ښه کېږي، نو دا زمونږ ګناه ده. خدای چې کوم علاج را لېږلی، دا زمونږ یقین دی د معاشرې د اصلاح دپاره دا بهترین علاج دی. اوس الله تعالی قرآن کریم کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و احادیثو کې بار بار د معاشرې د اصلاح ذکر کوي، د اتفاق او د یووالي ذکر کوي، د ایثار او د همدردۍ ذکر کوي. دا د دې لپاره چې موږ په عمل وکړو، زموږ معاشره صحیح شي. او دا کېدی نشي په یو قانون او په یو دین د تلو نه بغیر معاشره اصلاح کېدی نشي، ځکه د انسانانو طبیعتونه مختلف دي، د خلکو مزاجونه مختلف دي، احساسات او جذبات د خلکو جدا جدا دي. د چا احساسات یو شانی، د چا احساسات او جذبات بل شانی، چا سوچ یو شانی، چا سوچ بل شانی، دا ټول نشي رایو کېدی. دې دپاره خدای قانون را لېږلی، اسلام او کتاب را لېږلی قرآن. که په دې موږ عمل وکړو، دا مختلف جذبات او مختلف احساسات دا ټول را یو کېدی شي. الله تعالی د حکمتونو نه ډک کتاب را لېږلی. دنیا کې دا قانون دی چې دوه لرې لرې څیزونه چې د هغو دو په منځ کې جوړښت نښتل بالکل نه راځي. د فطرت قانون په دې کې یو دریم څیز داسې پیدا کړی چې هغه دوه سره یو ځای کړي. تاسو موږ که د آبادۍ د دیوالونو ته وګورو، دا دیوالونه د مختلفو خښتو نه جوړ شوي دي.
د بر چت کې مختلف خختې لګېدلې دي. دا خختې ډېرې کلکې او وچې چې دوه سره یو ځای کېدي او لږ شېبه وروسته داسې دیکه ورکړي نو دواړه سره جدا کېږي، دواړه نه نښتي. او که یو په بل باندې داسې خښت ږدي بره سر ته به ورسېږي، خو که لږ معمولي دیکه دې ورکړه راغورځېدلي به وي. ولې؟ ځکه نښتې سره نه دي. فطرت الله جل شانه دې دپاره یو دریم سیز پیدا کړه چې دا دوه او څلور او سل او زر خښتې سره یو ځای کړي. هغې ته سمټ وایي. سمټ کاریګر لامده کړي، خپلې اندازې سره برابر کړي او بیا خښتې په یو د بل د پاسه کېدي، منځ کې سمټ راولي نو دا خښتې سره ونښلي او بیا ښې مضبوطې دیکې ورکوه، دا دیوال به نه غورځي. بیا چې کله آبادي غورځي نو بیا پې څومره مصرف خلک کوي او پیسې پې لګوي او بیا یې راغورځوي. نو دوه څیزونه چې هغه خښتې دي هغه سره نه نښتلې، خدای دریم څیز پیدا کړه، هغه دریم ونښلول. دوه کاغذونه چې مونږ په دې کاپیانو کې یا په دې کتابونو کې دوه کاغذونه سره نښلو، دا دوه کاغذونه اوس په سمټو نه نښلي. دې دپاره خدای دریم څیز پیدا کړی، سرش سره یو ځای کې او دوه کاغذونه داسې ونښلي چې را جدا کوي نو یو بشلیږي. دریم څیز ورته خدای پیدا کړ، دو کاغذونو کې اتفاق راغی. دغه شان د کپړو که تاسو دا درزیان کتري نو روغه کپړه به ورکړي، هغه ټوټې کړي، بیا یې سره ورولي یو ځای کوي. نو دا دوه کپړې چې هغوی ټوټې کړې، د هغوی د یو ځای کېدلو دپاره خدای سمټ هم نه دي پیدا کړي، هغه په سرش هم نه یو ځای کېږي. د هغوی د جوړ دپاره او د اتفاق دپاره خدای دریم څیز راولېږه چې ستن او تار دی. خدا څیزونه ګورې الله پیدا کړي، خو د انسان د دماغو پیداوار دی او د انسان د سوچ کار دی. که دوه اوسپنې موږ یو ځای کوو، دوه اوسپنې په سمټ هم نه یو ځای کېږي، په سرش هم نه یو ځای کېږي، په ستن او تار هم نه یو ځای کېږي. او د انسان ضرورت دا ده چې دوه اوسپنې یو ځای کړي او دروازه ته جوړه کړي، کړکۍ ته جوړه کړي، بل څیز ته جوړ کړي. الله تعالی دې دپاره دریم څیز را پیدا کړه چې هغې ته ویلډ وایي. ویلډ والا لی ویسي نو هغه یې ښه یو ځای ورولي، داسې کلکې شي چې بیا سره د جدا کېدو څه تصور یې نه وي. دقه شان د معاشره کې د مختلفو احساساتو والا خلک اوسېږي، د مختلفو فکرونو سوچونو والا، د مختلفو جذباتو والا. هندو مسلمان، غیر مسلم او مسلمان به په معاشره کې اوسېږي. بیا مسلمانانو کې به د مختلفو سوچونو د نظریو علای. الله تعالی د دې مختلفو سوچونو د اتحاد او د اتفاق دپاره د دوی د یووالي دپاره کتاب الله راولېږه، قرآن کریم، چې په دې کتاب الله په دې مبارک قانون د اسلام باندې عمل وشي نو ټول خلک به خوشحاله، ټولو خلکو کې به اتفاق، یو د بل حقوق به پیژني او عمل درآمد به پې کوي. مونږ دا پریشان او بې اتفاقه ولې یو؟ زمونږ د معاشره کې دا نفرتونه ولې خواره دي؟ هر یو بنده کوشش کوي چې دې بنده له زه څنګه ضرر ورسوم. هر یو انسان په دې کوشش کې دی چې د ده زړه ته زه څنګه درد ورسوم، د ده زړه څنګه دردمن کم. داسې خبره ما نه راوځي چې دی پې خفه شي. قسم دی چې معاشره کې موږ نظر واچو، ټوله معاشره زموږ داسې ده الا ماشاءالله. دا ولې؟ ځکه د اسلامي تعلیماتو ته موږ شا کړې ده، د اسلام په تعلیماتو موږ عمل نه دی کړی. د اتفاق چې کوم شی خدای را لېږلی هغه موږ شاته غورځولی دی، هغه صرف د تلاوت پورې او د برکت پورې موږ محدود کړی دی، هغه ثوابونو پورې موږ محدود کړی دی. ژوند په نقشه کې موږ هغه نه دی راوستی. تاسو موږ که سوچ وکړو د انسان په دې بدن کې مختلف اجزا دي،
اندامونه دي، لاسونه دي، خپې دي، سترګې دي، غوږونه دي، دماغ دی، زړه دی، دا ټول سره نښتي دي، یو د بل سره تعلق دی. او داسې اتفاق دی که تاسو سوچو که یو سړی بیمار شي غوږ به خوږېږي، ډاکټر صاحب ته ورشي، ډاکټر صاحب ورته په مټ ستن وهي په لاس، دا لاس دا شکوه نه کوي چې دا خو زما تکلیف نه دی، دا خو د غوږ دی، خوږېږي غوږ او ستن په لاس وهي، ځکه اتحاد راغلی د لاس د طریق نه، د لاس د لارې نه به دې غوږ ته دا دوایي وررسېږي او سړی به ښه کېږي. چا سره دې جګړه شي او هغه دې په سر ګزار کوي نو لاس ورته ونیسي، لاس اوچت شي، لاس وایي زه دې خوږ شمه خیر دی خو چې سر بچ شي. دومره اتفاق دی. که ډېر تکلیف در باندې شي او کسان در باندې ډېر شي خپو ته سړی زور ورکي وتښتي. خپې دا نه وایي چې دا خو زه سله زما خو نه وهي، که راشي په دې سر سرې وهي یا په دې ملا ملا وهي نو ما ته خو زه تکلیف نشته، زه سله تختم. نو ستړي کېږي کم ځای خپې. دا د بدن دی اندامونو کې دا اتفاق دی. دا اتفاق په څه سره راغلی؟ روح سره دی. بدن کې روح پروت دی، روح پکې دی. دا ټول اندامونه را یو ځای کړي دي، یو درد د بل درد او د بل درد د بل درد. دا روح چې د بدن نه وسوځي سړی مړ شي او بیا ته کوتک راوالي او دې لاس ته دې مړي له بند کې او سم سمې په دې لاس وهې په دې کوتک، نو خپې منډه نه کوي، بس وایي لګیا به یې زمونږ سه. که په دې سر پې ګزار کوي نو لاس داسې نه نیسي چې سر بچ کی، ځکه اتفاق ختم شه. ذریعه د اتفاق چې کومه و روح هغه نشته، روح پکې نشته. دقه شان الله تعالی زمونږ د معاشرې کې د مینې او محبت دپاره، د اتفاق او د اتحاد، د ورورګلۍ دپاره، د مینې دپاره الله د اسلام قانون او د قرآن کتاب را لېږلی. قسم دی که په دې مونږ عمل وکړو ټوله معاشره به زمونږ صحیح شي. او دا درته قسم سره وایم چې زمونږ په دې معاشره کې په دې کورونو کې دا نفرتونه خوار دي، صرف وجه دا ده چې قرآن کریم تعلیماتو ته مونږ شا کړې ده، دا هم شاته غورځولي. څومره چې ډېر مونږ دې ته شا کوو هغومره ډېر خفګانونه، نفرتونه، بې اتفاقۍ او دا به په دې معاشره کې خوري وري او وي به دا به وي تر څو چې مونږ قرآن تعلیماتو ته رجوع نه کړي. ښه د اسلام تعلیماتو کې څه دي؟ د اسلام تعلیماتو کې د الله تصور دی، د الله د وجود تصور. دا ډېر بهترین تصور دی. څوک در سره زیاتې وکړي ته ورسره ښه وکړه، ولې الله مې ګوري. دا د اتفاق دپاره یو غټ کار دی. الله خو ما ګوري که نه، زه به دې چا څه کوي، خدای مې ګوري. نو بیا د جنګ جګړو دروازه بنده، بس خدای ما ویني نو بس زه چې څه کوم الله تعالی مې ویني، خیر دی دې چا څه وایي. دویم نمبر د خیرخواهۍ تصور زمونږ اسلام کې دی. د مسلمان ورور دپاره به د خیرخواهۍ تصوري، د هغه د ضرر تصور به دې نه وي. اوس زمونږ او ستاسو دا معاشره په غمونو او مصیبتونو کې ولې ګیر ده، په نفرتونو کې، ځکه د خیرخواهۍ تصور نشته، د بدنیتۍ تصور دی. قسم دی چې یو سړی په هر میدان کې ترقي وکړي او خلک پې خفه وي، چې ترقي نه کړي خلک ورسره ټول خوشحاله وي، ټول ورسره چې ترقي وکړي پلانکی ورسره وران دی، پلانکی ورسره وران دی. هلکه زه ورسره مړی ژوندی نه کوم، زه ورسره نه کوم. زموږ معاشره کې دا شته که نه؟ دا واقعیت موږ ګورو، ځکه د خیرخواهۍ تصور نشته. د خیرخواهۍ تصور زمونږ په اسلام کې ډېر یو عظیم کار دی. مسلمان خیرخواه به چې دته تکلیف ونه رسي، دته تاوان ونه رسي، ما ته د تکلیف او تاوان ورسي خیر دی. امام ابو حنیفه رحمه الله د کپړو دکان دی، د کپړو تاجر دی. دکان یې مازدیګر وختي بند کا، کور ته روان دی. سړی مخې له ورغی، امام ته وایي چېرته ځې؟
کور ته ځم دکان هغه مې بند کو ولې دومره وختي نن ورځ ده او د کپړو دا رنګونه صحیح نه ښکاري هسې نه چې ګاک راشي او هغه به یو رنګ خوښي او د دې ورځ کې به هغه ته رنګ صحیح ښکاره نه شي هغه ته به تکلیف ورسېږي د هغه جذباتو ته به تکلیف ورسېږي نو د دې وجې نه مې دکان وختي بند کړ دا اوس د خیرخواهۍ تصور دی بل په اسلام کې د ایثار تصور ایثار دې ته وایي په یو ښه څیز باندې بل مسلمان ته ترجیح ورکول په ځان بل مسلمان ته ترجیح ورکول اصحابه واقع تاسو اورېدلې ده چې جنگ په میدان کې ټول تږي وو او العطش العطش تند او د اوبو نارې وهلې یو ته به وروړي هغه به ویل بل لی وروړه بل به ورته ویل بل ما نه ډېر مستحق دی هغه له وروړه هغه له به وروړي هغه له وروړه اخر له چې وروړي هغه شهید شوی او چې دی بل لی راوړی دا هم شهید شوی او دا بل هم شهید شوی او دا څلورم هم شهید شوی دې ته ایثار وایي ما ته د تکلیف خو چې ده ته راحت ورسي مسلمان کې دا وشته چې ما ته د تکلیف او د بل له د راحت ورسي موږ په دې کوشش کې ځانځاني ده چې ما ته راحت ورسي دا بل بیړه د غر کشي کړه د بل بیړه چې غر کېږي نو زما پیسه دقه اوس زموږ معاشره کې نفرتونه خواره دي بې اتفاقۍ د ځای په ځای معاشره ډېره ګډه وډه ده نو دا چې تاسو موږ د دین دایمو او د علماء کرام او د بزرگان او د صحابه واقعاتو ته وګورو هغوی که به داسې خبرې موږ ته مخې له راشي چې سړی حیران شي چې بنده حیران شي نو دا ایثار بغداد دارالخلافه د مسلمانانو مرکزی ځای بغداد کافرانو یو قاصد ولیږه چې ته لاړ شه د مسلمانانو د حکومت معلومات وکړه چې د دوی حکومت څنګه دی مسلمانان څنګه دي هغه لاړ بغداد ته یو هوټل کې ډوډۍ له کېناست خوراک ته خوا کې ورسره سړی ناست دی د بغداد سړی دی اته تپوس کې چې اجنبي راته ښکاري او ورته پلانکي ځای نه راغلی یم ښځه صحیح شوه نورې خبرې اترې وشوې دا د بغداد سړی چې کوم دا مسلمان دی لاړه هوټل والا ته خپلې پیسې هم ورکړې او د دې مسافر پیسې هم ورکړې هغه ته یې ونه ویلې چې ستا پیسې ورکوو چې دا کافر راوتو پیسې ورکولې هوټل والا ورته ویل ستا پیسې شوي دي چا ورکړې وای تا سره چې خوا کې ناست هغه سړي ورکړي او دا یقین و چې تر مرګه پورې دا را سره بیا مخامخ کېږي هم نه چې احسان پې وکړم ستم هم ورته نه وه ښځه صحیح شه سړی ډېر متاثره شه چې مسلمانان خو ډېر ښه خلک دي د یو مسافر څومره قدرداني کوي څه شېبه وروسته دا کافر یو دکان ته لاړه کپړه اخلي دکاندار ته وایي دا کپړه په څو ده دا په 12 روپۍ ده دا په څو ده دا په 10 ده دا د 10 والا ما ته راک ورته وایي ټیک شوه خو یو خبر ورته کوم چې هغه مخامخ دکاندار دی هغه سره هم دقه شان کپړه ده په 10 به در کې ورشه د هغه نه یې واخله چې هغه دکاندار ته ورغی هغه ته 10 روپۍ ورکړې مقه شان کپړه ورسره پرته وه هغه یې ترې راواخیسته د کافر کار خو شو کپړه یې واخیسته خو ډېر حیران شو چې دکاندار خپل ګاک خو بل چاته نه لیږي سودا ورکوي چې زما سودا ډېره وشي د زه څنګه ده ته ولېږلم هغه سره خو دا کپړه وه داسې نه چې نه وه ورسره هغه اول دکاندار ته راغی چې تا څنګه زه هغه دکان ته ولېږم دې کې څه وجه ده هغه ولنی دکان وردار ورته وایي چې داسې چل دی هغه زما مسلمان رور دی او سار نه تر دې وخته پورې زما ډېره سودا وشوه او زه هغه له ګورم د هغه سودا نه ده شوې او هغه هم دا دکان دې دپاره کړی چې بچو ته پکې حلال رزق وګټي نو ته نه ما څوک کسان ورولېږل ما ته راشي او سودا یې را سره جوړه شي زه هغه له ورولېږم مقصد مې دا دی چې د هغه هم یو څه سودا وشي چې ورځ یې خرابه نه شي او د بچو د رزق بندوبست وشي دا ایثار و دا خیرخواهي وه نو سړی دا کافر متاثره شو چې ښه مسلمانانو کې دومره همدردي ده بس کلمه یې وویل یو مسلمان شو واپس سره د کافرو وطن ته لاړ نه شو په اسلام کې د رښتیاو تصور دروغ دی معاشره کې دروغ پیسې پې نه لګي بس هر سړی دروغ وایي دروغ
او د دروغ گواهیانی هندوستان کې ورکوټه کله د کاندهله ورته وای هغه کې د هندوانو د مسلمانانو جګړه وا په یو ځای باندې هندوانو ویل دا زمنګ ملکیت دی مسلمانانو ویل دا زمنګ ملکیت دی مسلمانانو ویل کمنګو غټل منګ په جمعات جوړو هندوانو ویل کمنګو غټل منګ په مندر جوړو درمسال په جوړو مسله ډیره نازک وا جنگ جګړه خطر وا قاضي ته لاړ جج ته جج ورته تاسو د یو اتفاق وکړئ یو خبره چې تاسو بس جوړېږئ هندوانو ورته د مسلمانانو یو غټ عالم دی غټ مولا دی هغه براولو هغه چې څنګه فیصله وکړه هغه موږ له منظوره ده مسلمانان ډېر خوشاله شو چې خدن بس چې مسلمانانو مولا یاد کا نو هغه خو کم سے کم عالم دی هغه به د هندوانو باره کې فیصله نه کوي ځکه هغوی په درمسال جوړوي جومات حمایت خو به وکړي که زمونږ نه کوي نو د جومات نه خو به وشرمېږي چې جومات پې جوړو هغه عالم ډېر سپین ږیره و دا وریځې را ځوړندې وې سر یې سپین و او وریځې سپینې وې ږیره سپینه وه دو کسانو لاس ورکړی و عدالت ته یې راوستو جج مخې ته ودرېده جج ته تپوس کوي چې د دې دواړو د هندوانو د مسلمانانو په دې پلاټ جګړه ده په دې ځمکه چې هغوی وایي دا زموږ ملکیت دی او دوی وایي دواړه په دې اتفاق شوي چې دی زموږ فیصله وکړي او شهادت وکړي تا په علم کې شته چې دا د چا ملکیت دی او ورته وایي هغه زما په علم کې دی زما د پلار د وخت نه زما دا یاد شي چې دا د هندوانو ملکیت دی دا د هندو ملکیت دی د مسلمان ملکیت نه دی دا څوک دا مفتی الهی بخش کاندهلوی رحمه الله ډېر عظیم شخصیت مسلمانان خفه شو خو جج وخت تاریخي خبره وکړه جج ویل چې مسلمان بیا لختله خو اسلام وګټله چې کله داسې فیصله وشوه چې حق خبره وکړه اگر که د کافر په ګټه کې وه اسلام دې ته وایي مسلمانی دې ته وایي دا ټول هندوان ډېر متاثره شو ټولو اتفاق وکړو د مصر سره چې موږ د دې عالم په لاس مسلمانېږو زرګونه هندوان په دې ورځ باندې مسلمانان شو کلمه یې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله او اعلان یې وکړ د هندوانو چې دغه مندر په موږ جوړاو دا پلاټ زمونږ شو هغه نور مسلمانان یې راوغوښتل چې په اتفاق به په سبا د جومات بنیاد کېدو جومات یې پې جوړ کړ دې ته اسلام وایي مسلمانی دا ده الله تعالی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا هغه څوک چې ولټي د اسلام نه بغیر بل دین فلن يقبل منه هرگز به قبول نکړي شي دنا او هو فی الاخرة من الخاسرین دی په آخرت کې د تاوانیانو نه الله دې ما تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي درود شریف وایي